بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الب خان شیرپو ستاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو، الب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن یو رجسټر اداره ده. په دغه رمضان المبارک کې د خپل وس مطابق چې کوم دی خلکو ته څه ورکوي. همیشه یو خبره کوي چې نه په چې احسان کوي نه د چې احسان اخلي. معاملات د الله سره ټیک ساتي چې خپل رب را ناراضي شي. په دې معاشره کې بوختان، تور، الزام، د غریب دشمنی، د غریب بېشرمي، غریب پسې خبرې، تور سرې پسې خبرې یو عام معمول جوړ شوی دی. بیا خو موږ دې ته وګورو چې زموږ پیغمبران، زموږ صحابه، زموږ علماء کرام، اولیاء کرام او ډېر غټې غټې خستې چې کوم دی هغه بې عزته شوي، په هغې تورونو لګېدل. د خلکو د ښه اخلاق نه یا د صبر نه یا د برداشت نه یا د دغه احساس نه چې جنگ جګړه ښه څیز نه دی، یو سړی ووخي څه به ترې جوړ کړي، ظلم وکړي، زیاتي وکړي، څه به ترې جوړ کړي. نور خلک ترې غلط مطلب اخلي. نو الب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن دې وخت کې چې چاله څومره کورونه ورکړي دي که نه، نو دا تر اوسه چې څونه حکومتونه راغلي نو هغوی چاله دومره کورونه نه دي ورکړي څومره چې الب خان شیرپو فاونډیشن ورکړي دي چې هغې وسیله جوړه شوې ده. بیا مدرسې، بیا جوماتونه، بیا خیړ پمپې، بیا سلایي مشینونه، بیا په کروړو پوټ پیکیج، بیا ودونه. یو واده کول دا ډېر ګران کار دی. موږ د 100 نه زیات وادونه الحمدلله تور سرې چې کوم دی د هغې په سر خلکو لاسونه کېښودل او هغې خلکو ته مې خواست چې په ټیلیفونونو باندې ودونه نه کېږي، راشئ زما دفتر کې ما سره کښېنئ. زما خو داسې یو فارموله چا ته معلومه ده، رشتې ښه ډېرې دي خو د ذلې نه بار نه دي. او موږ وایو چې یو تور سرې په سر څوک لاس کېږدي، خو دا نه چې هغه تور سرې چې ماله واک راکوي چې داسې یو کس لی ورکړم چې سبا بیا کیمرې ته کښېني. نه، چې وزدار کس وي خو به د پردې د حیا د عزت خلکه وخه. نور دا رشته ډېر ګران کار دی. هلک به هم خوشحاله ساتي او زنانه هم چې خوشحاله وي. دا د خوښې څیز دی. زموږ پکې څه لالچ نشته، خو یو سړی وایي چې یو ما رشته کړې ده رابار دي شي او ما نه دونه ډیمانډ کړی دی په مټۍ په ډبي خپل مې روړی دی. داسې دغه کې نکاح. خو کتونکو دا په خبره مې چوکدې کړې. دا ماشوم ګورئ که نه، په دې ماشوم باندې الب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د 14 لکو نه زیاتې پیسې لګولې دي. په هسپتالونو کې مو سره شپې کړي دي. ځکه هم نن خپل بچي چې کوم دی او په خیر و خیریت سره دي که نه، د بل د بچي هم خیال ساتلی دی. د پلار شانتې مینه هم ورکړې ده. دې ماشوم زه دومره دردولې م او د خپل رب نه مې دغه سوال دی چې خدای دا ماشوم چې کوم دی نو دا ټیک کړي، دې ماشوم له صحت ورکړي. اوس الحمدلله چې ډېر ښه دی او هغه پټی مسلسل روان دي. هغه پټی مسلسل روان دی، بس کار روزګار مو ته ګډ وډ دی. اوس مې د دوکاندار نه یو 2.5-3 روپو پټی د هفتې قرض راواخیستی او هفته په هفته ټوپونه هم ډېر ګران دي. په 10 روپۍ یو ټوپ دی. اوس هم نشته، کله یو نه قرض کړی، کله بل نه، که هسپتال نه قرض کړی. په هسپتال کې مې 50,000 روپۍ په 2 اپرېشنو لګېدي. لا هم د یو بل نه قرض راکړی و. بس مې ځان الله به وسیله برابري بس په مده به ختمو به. داسې خو په دیاړو کې نه کېږي. بس په اختر نه بعد بیا یو 15 ورځې پس داخله وو. بس خدای رضا چې بس معمولي زخمونه بس به ورشي، خو ډاکټر وایي چې 15 ورځې ما ته بیا هم داخلوي. کتونکو د سر چې کوم دی دا بالکل داسې مکمل بس صرف په مازغه پکې راښکارېدل. دا شپږو میاشتې موږ دوی سره څه ښېګړه نه ده کړې. دا شپږو میاشتې چې کوم دی نو دوی په خپله منډې تړلې قرضدار یو کو ځان یې ښه قرضدار یې کړی دی. خو یو 3 کاله نه به زیات چې کوم دی نو بالکل 3 کاله به زیات تاسو موږ سره منډه. خو زه نوې راغلی نو بیا به څو بیا خدای مکه هغه ساه خو د الله په لاس کې خو بس مړ به وم. بالکل. او دا ما چې ووایي چې لکونه روپۍ مې پې ولګولې او چې به دا اپرېشن مې څونه ولې کړي، څونه منډې تړې، ټسټونه وینې خېجوله، په هفتو داخلېدلو منډې تړلې. نه خو اسان کار نه دی. ښه کتونکو بیا ورله کوټه هم خرڅه کړله. اوس د ده دعا اپیل کوو او تاسو نه دغه خواست کوو چې په ده باندې قرضونه راوختي دي، نو خو چا مدد وکړو نو مطمئن اوسئ دا ماشوم خپل زوی وګڼئ. زموږ دغه وس ته چې پوټ پیکج چې کوم دی نو په دې به څه ګزارو شي و چې ډېر څه وله ورکو. او هر څه دومره ګران دي
چې موږ په تېره روژه کې په 1.5 روپۍ ګوتۍ غوړي اخیستل نه په 4.5 اخلو فرق ته وګوره 4.5 او 1.5 نو دا غوړي به والي د وړو والا دوا کوه ښه صحیح ده ولې نه ډېر خوشحاله او بس کتونکو په خپلو دعاګانو کې میاست ساتئ زموږ په دعاګانو کې ډېر مننه